سحر ابو جهل ته خبر را ورسید. ابو جهل وویل نبی علیہ السلام به خپل یار کور ته تللی ورشئ د دې دین دپاره دومره قربانې. نبی علیہ السلام به د یار کور کې وي، تاسو ورشئ وګورئ. کله چې کور ته ورځي ابو جهل کور ټکوي. اسماء رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها لور رضی الله تعالی عنہ لور راووته وتا فرمای اے ابو جهل سن راغلی وستا پلار چرته دی د 9 کال عمر دی. ابو جهل ورته وایي پلار دی چرته دی؟ وی ماله پته نشته. یو غزار په دې مخ مبارک ورک. علما لیکي دومره تیز غزارو د ابو جهل د کافر دومره تیز غزارو چې د مخ سره یې د غوږ نه ولی هم پرېوته او د هغه غوږ د دې نه وینه هم روانه شوه او مخ مبارک هم زخمي شو. خو بیا هم په دین دومره قایمه ولاړه وه د 10 کالو ماشومه په دین دومره مضبوطه ولاړه وه چې بیا هم د پیغمبر علیه السلام هغه تګه و هغه غار سورې ورته ونښوده. ما ورته خو کرکټ ته فرض مونځ پرېږدو او ته وایې زه عشق رسول یم.